پھر نااهل حکومت د دې خلاف د پاکستان په اخبار کې بیا راغلي دي چې راتلونکي 15 تاریخ له 12 روپۍ پټرول او ډیزل بیا ګرانېږي. تیر 15 باندې ګرانېدل، اوس را روان 15 باندې بیا ګرانېږي. نو زه ما چیرې دا د کم ځای ته برسي د دې به حد سي د دې وجه کم نه مخنیوي نن به 1500 روپۍ خرڅېږي او خدای پاکم پاکستان پیپلز پارٹی راشي او سموده حکومتو کې او د عوامو د پاره ښې پالیسۍ راوړي، د بدقسمتۍ نه امیرانه قوتونه را پورته شي او د پاکستان پیپلز پارټۍ د عوامو د پاره چې هغه کمې هلې ځلې کړي د پاکستان د غریب عوام د هغوی د بچو د مستقبل دپاره چې کومې هغې ښې منصوبې جوړې کړي دي چې په دې ملک کې د مهنګائی نه وي، په دې ملک کې د بېروزګاري نه وي، دغه امیرانه قوتونه دا مشران ناست دي، مخامخ هم ډېر مشران ناست دي. هغوی پاکستان پیپلز پارټۍ دا کردار به د سن 70 نه لیدلی. تاسو وګورئ په هغې هر څه باندې چې دی اوبه واوړي او هغه د پاکستان پیپلز پارټۍ هغه عوام دوسته منصوبې چې دي هغه تس نس کړي. دا د پاکستاني قوم یو ډېره غټه بدقسمتي را روانه ده. دا پوزیشنی چې کوم یو حکومت و مونږ ته هره میاشت نه موس خبره لاړه هفته په هفته به یو شي ګرانېږي، نو دا به آخر تر کومې چلیږي؟ نو دا سیز بندول پکار دي چې یاره زمونږ یو غریب خلکو ته لږ انصاف میلاو شي او یا لږ ریلیف ورته میلاو شي، ځکه چې دلته خو هغه پروګرام نشته دی چې کارخانې دي او بزنسونه دي او دغه دی، خو دغه ګوډ دی او چاري ده دغه دی. نو په دې کې چې یو څیز په تا باندې یاره هفته ګرانېږي، نو د هغې دغه چې کم دی نو بیا دا غریب خلک نشي کولی. دې ځای کې داسې خلک نشته دی چې دې ځای دغه خرچې او دغه ګراني افورډ کړي. نو په هغې دپاره دا پروګرام دغه شوی دی. زه د ده د دماغ نه د سوچ نه زه پوهیم چې دا روس غونته طاقت ولې تباه شو چې معیشت یې وله په کونه کېنو، نو روس ټوکړې ټوکړې شو. نن د موجوده حکومت هم هغه د یهودیانو په ایجنډه باندې روان دی چې کو نن دی کو سبا دی دا ملک به یو بړک کوي، یو بړک. واحد پاکستان پیپلز پارټي داسې پارټي ده چې هغه د کراچۍ نه واله تر خیبره پورې د ګلګت او چتراله پورې دا په ټول پاکستان کې په هر ښار کې، په هر کلي کې، په هر کوڅه کې، په هر محله کې د پاکستان پیپلز پارټۍ کارکنان دي. نن دې ته خبره راغلې ده چې یو سرمایهدار ته خو فرق نه پریوزي، یو کارخانهدار باندې ټیکس ولګوي، کارخانهدار خپل شی د 10 نه 15 روپۍ خو موږ خلک لکه دا دلته چې کم ناست دي ځان اندازه لګو، موږ ټول زمیندار خلک یو، موږ په خپله زمینداري کوو. نن تاسو ما ته ووایئ د زمیندار څه حل دی؟ نن د زمیندار تماکو چې په سخته ګرمۍ کې د تماکو بټۍ کول دا ډېر زیات ګران کار دی، دلته به خلک کوي تماکو نه خرڅېږي کوي چې یاره دا پروګرامونه دغه کوي. نو اوس د هغې په باره کې مونږ تاسو هم راغوښتي او زه خو د خپل طرفه دا ویم چې شوکت خان انشاءالله زمونږ د طرفه که 400 کسانو که 1500 کسانو مونږ به غونډ درځو او دغه جلوس کې به ځو او د ملک صاحب زما خپل دغه دا دی، بیا به مونږ خپل پروګرام کوو ملک صاحب سره. خو زما خپل زړه دا دی چې مونږ دې نه لاړ شو هلته ملک صاحب سره ملګرو دې پرې له څه چلو شو چې کله دغه قوتونو ته پته ولګېدله چې یاره کله جمهوري حکومت ختم شي او د مارشالله حکومت راشي، عوام راپورته شي او دا چغې وایي چې موږ جمهوریت خوښوو او مارشالله نه منو او پوځي قوت نه منو او امیرانه قوت نه منو، دې پرې له څه چلو کو. یو ګوډاګی راته په کرسۍ کېنو او په 2018 کې چې کله الیکشن وشو نو پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمین بلاول بوټو په اسمبلی کې ودرېده او هغوی وویل چې دا وزیر اعظم دا الیکټډ نه دی، دا سلیکټډ وزیر اعظم دی، دا په غلا باندې راغلی دی، د زمونږ وټونه پټ کړل او د چې دی نو راغی. دا سلیکټډ پیسري چې دي دا د پاکستان عوامو دپاره ښې نه دي او د 3 کالو د وخت ثابته کړله چې بلاول بوټو کومه خبره کړې وه نو هغه صحیح ثابته شوله چې کو په 2018 کې دا فیصله د پاکستانی عوام وې او د کینډیډیټ الیکټډ منتخب کردا وې
دا وزیر اعظم چې دی دا د عوامو په ووټونو راغلی وی، نن به په دې ملک کې دا مهنګايي نه وي، نن به په دې ملک کې دا بېروزګاري نه وي، نن به په دې ملک کې دا بدامني نه وي. دا د ډېره بدقسمتۍ نه هغه قوتونه چې هغوی باید د جمهوري قوتونو سره مخامخ مقابله کوله، دې په داسې چل وکړو هم د جمهوریت په شکل کې یو ګوډاګی موږ ته په کرسۍ کېنو او خپل هغه مقاصد چې د 40-50-60 سال نه دغه قوتونه لګیو چې موږ څه غواړو د دې عوامو سره راشه هغه کردار به کوو، خو خلک به زموږ نوم نه اخلي، خلک به د دغه ګوډاګي نوم اخلي. ملګرو د دغه ګوډاګي د لاسه هغه ګوډاګی ماریان دی چې لکه دا ما ویل څه دا وشو زما سره زما د لاسه د دې قوم څه کېږي، په دې باندې دغه ګوډاګی هم پوهې دی. نو ملګرو په دې ملک کې چې دا څه روان دي، دا ورځ د ورځې مهنګايي چې هغه 100% هم نه 200% هم نه کم از کم 300% مهنګايي دوی سیوا کړله او 1 روپۍ چې دی د نوکر پیشه و هغه تنخواګانې دوی سیوا نه کړلې. هغه تنخواګانې چې پاکستان پیپلز پارټۍ کم از کم 160-170% سیوا کړې وي، دوی 1% هم سیوا نه کړلې. خو دغه قوتونه غواړي چې په دې ملک کې داسې یو حالات جوړ شي چې دا عوام چغې وایي چې موږ جمهوري نظام نه منو، موږ جمهوري نظام نه منو، موږ دپاره چې دی امیرانه نظام، موږ دپاره د ډیکټیټرشپ نظام، موږ دپاره د پوجي نظام. داسې یو پروګرام روان دی، داسې یو خبره روانه ده او دا قوتونه د ذوالفقار علي بوټو د شهادت نه هم په دې کوشش کې دي چې یاره د دې ملک غریب عوام چې دی د دوی فیصلې د دوی په خوښه نه کېږي. هغه د 22 خاندانو هغه نظریه، هغه د 22 خاندانو هغه کنسپټ، هغه د 22 خاندانو هغه منشور چې صرف هغه په دې ملک کې دغه شي چې هغه په دې ملک کې د سرمایه‌دارانه نظام، د جاګیردارانه نظام هغه خبره وه، هغه خوبونه و. هغوی چېرته دا غوښتل چې ذوالفقار علي بوټو دې راشي، هغه دې د غریب چغه ووایي، هغه دې د چا بیمار چغه ووایي، هغه دې د کسان چغه ووایي، هغه دې د سټوډنټ چغه ووایي، هغه دې قادیانانو ته کافر ووایي. او کله چې ذوالفقار علي بوټو د دغه قادیاني د کوپر په دغه باندې دستخط کو، نو ذوالفقار علي بوټو د الفاظ استعمال کړي چې ما ته پته ده چې زه د خپل شهادت په کاغذ باندې دستخط کوم. ملګرو مره والا چې بیمار هم راشي نو دوی یو خبره کړې چې صحت کارډ کنه نه صحت کارډ لا په یو کس لا په هغې باندې علاج وشي، خو تاسو په هغې باندې نه پوهه چې صحت کارډ کې دوی کومه یو اغلا کوي. هغه اغلا به یې کوي چې صحت کارډ خو د هر یو کس په نوم جوړ کړی وی، خو بیمار د یو کس راځي او هغه ټول هغه صحت کارډ هغه دغه چې کوم دی هغه به چې دی نو وباسي او هغه به دا منسټران او دا وزیر اعظم او دا وزیر اعلی دا به اخره کې دوی سره به نه په دغې باندې سره احتساب کېږي، نه به پکې ښه کېږي او نه بد. هغه په دغه شکل باندې د هغې هغه دغه ختموي او هغه په دغه طریقه باندې به خوري. ورونو زمونږ غلطیانې شته دی او د هغې موږ ته سزا راځي، خامخا موږ کړي دي کومې غلطیانې چې موږ کړي د هغې نه به موږ انکار نه کوو چې کوم یو نوم یو څیز د چا په نوم باندې جوړ شي، د چا په د کور په نوم باندې جوړ شي، د چا د خاندان په نوم باندې جوړ شي او موږ د هغې مخالفت وکړو، نورونو د هغې سزا به موږ ته میلاویږي او که به نه میلاویږي. دا پیپل پارټي د غریب په نوم باندې جوړه شوې ده او دې کې که ملک صاحب ایم پی ای وی ناست دی مخامخ، دی به هم د پیپل پارټۍ په منشور باندې چلی دی او د دې غریب سړي دپاره به ټول عمر په ایماندارۍ وایي. تاسو مخامخ ټول ناست یې د نن تاریخه پورې د پیپل پارټۍ نه علاوه د غریب سړي دپاره د پاکستان کې کم یوې پارټۍ چې دی نو یو کار کړی دی چې هغه به د چا په یاد کې راځي او د پیپل پارټۍ چې دی نو زه ته په دې زمانې کې وښیم د بېنظیرې انکم سپورټ که د بټو چې دی نو کم کارونه کړي چې تنخواه 50% د غریبانو بچي په پولیس کې نوکران، پوج کې نوکران، بل ځای کې نوکران 50% چې دی نو تنخواګانې سیوا کړي دي. که ورته بیا دی د تخبیه میل دی اوس په نیم خلکو یې وړلې، خو نن هم چې دی نو د هغې هغه نوکران چې دی یو په تخبیه په بیب بینک کې چې دی نو پنشن یې لي که هغه د هغې د سړی مړي د هغه کور والی راځي او چې دی نو اکثر هغه پلار چې دی بچو په سایکل کې را روان کړی خپې کار نه کوي خو هغه پنشن لي. تاسو ما ته وښایئ چې د غریب سړي دپاره چا یوه خبره کړې ده، ووایه یو کس ما ته لاس چت کوي چې یاره د یو کس کار کړی دی نو زه ووایم چا تاسو صحیح کړی چې یاره د پیپل پارټۍ به لکه زمونږ دا دی که ملک صاحب دی یو غریب حاله یو ملنګ ورونو همدا دی زمونږ ټولو باندې چې دی نو دا فرض ده، ځکه دا زما ذاتي پروګرام نه دی، دا د ملک اجاز صاحب ذاتي پروګرام نه دی، دا د شعیب عالم خان ذاتي پروګرام نه دی، دا زمونږ د شوکت خان ذاتي پروګرام ته یو مشر هم نه دی. دا کوم پروګرام چې کېږي
دا زمونږ د غریبانانو دپاره کېږي ځکه د ملک صاحب دونه څه ناسوس کېږي د شعیب عالم خان کېږي د شوکت خان کېږي خو دا زمونږ د غریبانانو دپاره راوځي زمونږ دپاره راوځي نو زه د ټولو وروڼو نه دا کوم چې ناست ملګري دي د دوی نه دا مطالبه کومه که په کور کې یو کس دی او که دوه کسه دي او که درې کسه دي نو هغه د سیل مې راوځئ ځکه راوځئ چې دا پروګرام تاسو ټول چې ماښام کور ته لاړ شئ چې 1000 روپۍ دیاړي والی تاسو یې په ایمان سره ووایئ هغه خرچې به ماښام کور کې برابرېږي بالکل نه برابرېږي نو دا زمونږ دپاره زمونږ د غریبانانو دپاره دی دا پروګرام نو زه د ټولو ملګرو ته دا میسج ورکوم یو سوال ورته کوم چې د خپل ځان دپاره د خپل حق دپاره د خپل تپوس دپاره د دې ګرانۍ د دې ټکسونو د بجلۍ حل ته وګورئ د چینی غوړو حل ته وګورئ پاکستان چې جوړ شوی دی 70 ساله چې مطلب غوړي په 2018 کې هغه په 100 روپۍ کیلو باندې و په 145 روپۍ کیلو نن چې دی نو په 320 او په 315 روپۍ کیلو دي لکه په 70 سال کې چې کومه ګراني راغلی وه نو هغه په دې 3 سال کې چې دی نو مطلب د هغې عمره ګراني راغله په 70 سال کې چې کومه مطلب بجلي ګرانه شوې وه هغه په 70 سال ګراني چې د هغه بجلۍ د ګراني هغه په 3 کالو کې راغله سوري د لاندې یو عظیم الشانه غونډه کېدونکې ده نو مونږ به ټول زمونږ چې څومره پورې وینګ دي د پاکستان پیپل پارټۍ که د پی ایس ایف دی که مدر پارټي ده که پیپل یوت دی که لایبر دی که ورپسې چې کوم دی د وکیلانو دي نو مونږ به ټول ښه په خلوص باندې او په جذبې سره د دغه پروګرام دپاره محنت کو او دغه پروګرام به مونږ چې کوم دی نو کامیاب جوړو او دې حکومت ته به ښایو چې یوازې په مردان کې پیپل پارټي نه ده په ټول پاکستان کې ده خو چونکې د نن نه څه وخت مخکې مردان د پاکستان پیپل پارټۍ ګړو او لاړکانه وه نو مونږ به یو ځل بیا ثابتو دې ګورنمنټ ته چې مردان د پاکستان پیپل پارټۍ ګړ دی او لاړکانه ده په دغه حواله سره به مشران هم خبرې کوي خو مونږ به ټول یو خبره زه کول غواړم د صدر صاحب په نوټس کې چې زمونږ د یوت تنظیمونه جوړ شوي دي چونکې خو ما ته پکې یوت په نظر باندې نه راځي نو دا ډېره چې کوم دی نو د افسوس مقام دی نو یوت له پکار دا دي چې هغه په داسې موقع باندې هغه د هر اول دستې کردار ادا کړي او داسې پروګرامونه کله چې مونږ په یوت کې مونږ به کامیاب جوړول نو دا پروګرامونه چې کوم دی نو صدر صاحب ناست دی د ډیویژن په ثوابې کې هم شوي دي په یو ځای کې په بل ځای کې ټول شوي دي نو دغه سلسله کې دا نننی پروګرام دی نو مونږ به د نن نه عهد کوو چې څومره پورې مونږ د دغه د پروګرام دپاره هارډ ورک کوشش کولی شو نو مونږ به کوو او دغه پروګرام به کامیابو والسلام